مو لیدلي ځینې کسان شکایت کوي چې یاره شوهر مو خونې نه وځي او دروازې باندې کلف ولګوي، یعنی دروازه کلف کی بیا لاړ شي. دا سوره بد شی دی. مطلب داسې کسان شته دي چې هغه خپلې ښځې باندې دې حده پورې بدګمان وي، بدبین وي. نه څه ښځې خامخا خرافه دی، نه څه مطلب کور بچي زیات خراف دي، خو مطلب شوهر ته یوه نفسیتي بیماري لګېدلې دی، هغه بیخي نفسیتي مریض شوی دی، هغه دومره زیات بدګمنۍ کوي یا ځان یو قسم ته اسرائیل بولي، جرنیل بولي چې یاره ما ته چې ته خدای یا چرج را کړی دی. نه، دې حده پورې ظلم نه دی پکار، دې حده پورې تنگ نظري نه دی پکار. څه دومره سختۍ انسان راولي. ځینې وخت کې دا ایدي یو مثال دی د ځینې کسان به تاسو لیدلي وي شاید معاشرې کې، هغه خونې ته چې نه راوړي، مثلا خوراک چکاک، مثلا خونې ته خرچه، بچیو ته مثلا میوه یا بچیو ته ښه لباس، بچیو باندې ډېره زیاته سختي راخیستې وي. بهر فقراو سه بهر خلکو سه مدد کوی شي، اما خپلې خونې ته سهولت نه جوړوي، انداز لږ ښه لباس، ښه خوراک چکاک بچیو ته راوړي، سختي ورباندې راخیستې وي. دا شی ډېر زیات بد دی چې امام یې وسعتون بتقدیرن پکار دی چې مو زندګۍ د بچیو زندګۍ کې وسعت پیدا وکړو، وسعت راولو، ضروري دی، لازم دی. یو بل صفت چې امام د حدیث کې ذکر کړی، دریم صفت چې هغه یو اصل دی، مولوی و غیرة بتحسن، انسان پکار دی غیور وي، غیرتمند وي. غیرتمند چی ته ویلی شي؟ یعنی پکار دی ته خپلې ښځې، خپلو بچیو عفاف، حجاب، پردې ډېر خیال ساتې پکار دی. هغوی حوالې سره ته پکار دی حساس وي، پوښتنه کوي چې ما لور مثلا چېرته ځي، چېرته مثلا پتې کېږي، چا سره یې نستی په څه دی، د دوستان یار دوست یې چېرته دی، داسې خو نه وي چې لور ته د باقاعده چوټي ورکړې وي، لور ته صرف انده یې څه لباس د ښه فراهم کړی دی، یونیورسټۍ د ښه ورکړي دی، کالج د ښه ورکړی، هاسټل د ښه ته فراهم کړی، پیسو غامې کوي، اما دا شینې سره پوښتنه نه کوي چې یاره ما لور سوچ فکر چېرته دی، ما لور تعلقات روابط خو نه وي چا سره، اندې شان سره کور کې ښځه دی مثلا انسان غیرت نه وي ورباندې، انسان لاپروا وي، خونې ته هر څوک رسي، مثلا نامحرمو سره ښځه مثلا میلویږي، دوی اوسه مثلا کینوي، دا ډېر بد شی دی. ځینې کسان لاپروا دي خپلې ښځې حوالې سره، بچیو لوڼو حوالې سره، یعنی کور ته یې څه هر څوک راشي مثلا لوڼو سره یې، بچیو سره یې، ښځې سره یې کیني، جامه کوي، خبرې کوي، همداسې ښځې مثلا هر چېرته ځي، هر چا سره مثلا تعلقات جوړوي، دا ډېر بد شی دی. دې شي خیال پکار دی موسیتو. پیغمبر حدیث دی من اطاع امرأته وکب الله علی وجهه فی النار، څوک د خپلې ښځې اطاعت وکړي خدای جهنم اور کې خپل چهرې باندې خپل مخ باندې ولي. نو وما تلک الطاعه، یو کس پیغمبر نه پوښتنه کوي یا رسول الله دغه اطاعت نه څه مراد دی چې ښځې انسان اطاعت وکړي بیا جهنم ته په خپلې چهرې ور وغورځېږي؟ نو دینه مراد بیا حدیث کې پیغمبر یې چې وما تلک الطاعه، پیغمبر یې قال تطلب الیه الذهاب الى الحمامات والعرسات والعیدات والنائحات والثياب الرقاق فیجیبها. دینه مراد دا دی چې ښځه دینه ډیمانډ کوي چې یاره ما مثلا عمومي حمامونه و مخکې څهغه کې به رش و، عمومي حماماتو یا وادو ته تللی دی یا مثلا مجالسو ته متمو ته تللی دی عمومي مختلف خونې، خو داسې حالت کې چې ښځه والثياب الرقاق څه نازکو تانګو جامو سره یا غیر اسلامي جامو لباسو سره یې ښځه ځي، خو غواړي ته نه څه دلته یې مه بوځه هلته یې مه بوځه، فیجیبها. سړی هم دومره بېغیرته شوی دی مثلا هغه هم هر چېرته بیایي، څه کوم ځای کې ډیمانډ ته نه وکړي، چاهې رشته دار واده وي که غیر رشته دار واده وي، چېرته واده وي مثلا ښځه هر چېرته بیایي. نو پیغمبر یې څه اکبه الله علی وجهه فی النار، داسې کس خدای جهنم ته ستوي، داسې کس جهنمي دی چې هغه ښځې ناموس عزت حوالې سره غیرت ورکې نه وي. نو غیرت یو ښه صفت د انسان پکار دی، غیور وي انسان، مؤمن غیور وي، اولاد حوالې سره، بچیو حوالې سره، هغوی عزت حوالې سره، هغوی حجاب و پردې حوالې سره